نن هر مور پلار دا شکایت کوي چې اولاد د ما خبر نه مني، اولاد د ما فرمانبردار نه ده، اولاد ما په کاروي نه، اولاد د ما حق نه ادا کوي. خو لیکن په دې خبرې باندې یو سوچ نه کوي چې آیا د اولاد ما باندې حق ستا که نه ستر باندې. اولاد ته چې کله د تا تربیت، د تا پرورش، د تا حق ادا کولو ضرورت و، نو هلته تا خپل زوی حق ادا کړی ده، تا خپل اولاد ته حق ورپېژنولی ده، تا زوی نه دا پته کړې ده چې زمونه په کوم ځای باندې ته ناست یې، چېرته ته ولاړی کوې، چې قسم تا سوسایټي ده، ته دین سبق ته تللی، سکول سبق ته تللی نه یې تللی. عزتمنو خبرې مطلب مې دا و چې اولاد ته اول خپل حق وروپېژنوه چې کله یې تا بچای پیدا سه. نبی علیہ السلام فرمایي چې په زوی باندې عقیقه وکا، بچی باندې عقیقه وکا، په نر باندې دوه وزې لا دوه مړونه حلال کا، او په جنکۍ باندې یو مږ لا یوه وزه حلال کا، په میروجې باندې دا عقیقه ده. دغه رنګې د سر والویشتان چې کوم دي آب ور صفا کې، نو آب چاندي سره وتلې، هغه چاندي به صدقه کې. عمر وجبه د بچی باندې کښلی نام چیر ده، دینی نام په چیر ده، انګریزانو ول نامونه مه پرځوه. ایغابه ده چې کله دای او کالوسی بیا دای دینی مدرسې ته واچوه، جومات ته یې لږه، کور چې سبق ورشوه، قرآن پاک په تیر کا، سپاره قاعده په تیره کا، ورسره اسکول ته لږه، کښلی تعلیم و تربیت یې وکړه، یې د جانچ پړتال کوه، د پسې پته کوه چې زمونه تا ولاړی ناستی چې قسم خلکو سره ده، ته څه ټیم کور تر ګډېږې، څه ټیم کور نه وځې. نن دی الله معافي وکړي، موږ اولاد نه بالکل ناخبره یو، اولاد پته نه کوو. زمونه جیټ هډه ساوڼ غرمه تا چېرته تر تېره کړه، یزمې شپو چیله تا چېرته تر تېره کړه، دا پته زه له اولاد نه کوم. زوی مې چې څه ټیم له کور نه ووتو، څه ټیم رګډ څه. زمونه سګرټ ته ولې چې کوي، چرس پوډر ولې چې کوي، بیا مې اولاد دغې ته ورسېږي چې ما مکمل نافرمان سي، ما سره منګولې لګوي، ما شکنجي، ما بې عزته کوي، کور چې مور ته شکنجه کوي، خویندو ته شکنجه کوي، کور چې منګولې لګوي. دا څه وجه ده؟ دا تا د اولاد صحیح تربیت نه ده کړی. اولاد نه خو ته خپل حق غواړې چې ته ما بچایې، خو لیکن تا اولاد پته نه ده کړې چې زمونه ایتاب ما باندې حق سته ده چې زه تا صحیح مانو چې تعلیم و تربیت وکړم. حضرت عمر رضی الله عنه دته یو کس راغی، شکایت یې ورته وکړه چې اولاد ما ولا خبر نه مانی، د پلانکای زوی مې ده، ما په ټنډیو باندې وایي. نو هغه یې روغوښته چې بچه د پلار سره ته ظلم ولې کوې، په ټنډیو باندې ولې وایي. نو دی ورته وایي چې جی زه چې کله بالغ سلم ستر سلم، نو ما ته پلار دا ټنډۍ راکړله چې په دې باندې ته دا میږې او وزې چې کومه دي ویا په بیړه. نو پلار مې چې کله غلط کار وکړي بیا زه په وایم، وزې چې کله په طریقې باندې نه جي، لا میږې لا اوښې، نو زه په دې ټنډۍ باندې چې کومه دي وایم دا یې ما تربیت کړی ده. ما والنام چې کومه دي خر به ایښی ده، خر به وایي جنګ ته، ما ته قرآن پاک تعلیم نه ده راکړی، زه له هېڅ چیز نه خبر کړی. نو ما ته د خپل حق شولی نه چې زه یې د حق ادا کړم. اوس په څه رنګه زه ته عزت ورکوم، لا به یې قدر کوم. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه پلار ته مخ ور واړو چې دا غلطي یې واړی تا ده. نن که چېرې تا د خپل اولاد صحیح تعلیم و تربیت کړی وی، تا کښلی نام په ایښی وی، تا دنیاوي تعلیم په کړی وی، تا ورسره دیني تعلیمات په کړي وی، نن به یې تا بچي دغه حق نه و، دا انداز بیانو چې دا کوم انداز یې تا بچي ده. نن خو زه الله دې معافي وکړي، بعضې کسانه زمنو ته کښلې جوړې راروي، کښلې کوټونه ورته راروي، کښلي بوټان ورته کوي، پیسې ښې ډېرې ورکوي، خرچه ورکوي، خو د اخلاقو هېڅ قسم فکر نه کوي چې څه قسم خلکو سره دی ناستی ولاړی کوي، څه قسم دی حرکتونه کوي. له هغه باندې زه بالکل جان نه خبروم. عزتمنو چې څرنګه په اولاد جسمانی تربیت کوي، خوراکونه ورته راروي، څښاک ورته راروي، میوې ورته راروي، د صحت خیال ساتي، دته د ویګانې راروي، د جامو خیال ساتي، د بوټانو خیال ساتي، د ګرم چادر خیال ساتي، زمي دوبي جیب خرچي هر شي لیازې ساتي. دغه رنګې پکار ده چې اولاد روحاني تربیت ته وکړي، اولاد پورې زړه وخوري. زمونه دغو خلکو سره مچېنېږه، دلته ناستی مه کوه، دا یې تا دنیا نقصانوي، آخرت ته نقصانوي، دا یې تا مستقبل ته نقصان ورکوي. اولاد پورې به زړه خوري. او بعضې پلارونه عزتمنو داسې دي، الله دې معافي وکړي، چې اولاد نه دا پته نه کوي چې زمونه تا ته خو زه پر وجې چې 100 روپۍ نه درکوم، 150 روپۍ نه درکوم، 40 روپۍ نه درکوم، دا دوره چیکې خرچې ته له کوم ځای نه پیدا کوي چې ته کور ته بېګور راځې، تا کله سیبان راخستی، کله د امونه راخستی، کله د مالټې راخستی، یې زرانو روپیو د بوټان په پښو دي، قیمتي چادر دی په جان اچولی ده، قیمتي کپړې دی اغوستې دي، قیمتي موبایل دی 50-60 هزار روپیو تا سره، هونډا 125 موټر سایکل شوروي. زمونه دا دې له کوم ځای پیدا کړه، زه خو تا ته یې 500 روپیو مخه دی نه وینه چې درې کړم. نو اولاد خو کم از کم سړی پته خو دې کوي چې زمونه د تا باندې دوره چیکې خرچې کوي، د اخر څوک تر باندې کوي، ادا یې ولې تر باندې کوي، تا نه چې ډیمانډز مطالبات سته که نه سته نه.
نو مقصد می عزتمنو داو چې نبی اسلام فرمایي ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من جهل اولاده سخت ترین عذاب الله پاک قیامت پر ورځ ایغو خلکو ته ورکوي چې اولاد ډیر که خو لیکن اولاد تربیت نه وکړي عزتمنو کوم سړی چې یو اولاد صحیح تربیت کوي اده یو ژری چې کومه دوه کولای شي اده دوه ژری چې کومه لسو کولای شي اده لس ژری خدای دې پاره معاشره ته چې کومه دي شرابیان ما ورکو چرسیان پوډریان ما ورکو غلډا کوګان ما ورکو د اولاد خوشلای تربیت کو د شي بتانه په اخرت چې پته کیږي اولاد ډیرول دا خو کمال خبر نه ده خره اولاد ډیرولای سي اوشه ډیرولای سي سپای پیشای لړام مار چې خطرناک شیان دي دغه ډیرولای سي به انسان خو اشرف المخلوقات دغه نسی ډیرولای نو اولاد تربیت باندې ډیر زیات توجه پکار ده اولاد باندې په خوشلي انداز باندې سکول وایا کالج وایا یونیورسيټي چې سبقان په وایا خو تعلیم سره سره د اخلاقی فکر کوا چې دا اولاد خو ما یونیورسيټي چې سبق وای دی په کالج چې سکول چې دا د اخلاق کوم دي تر رسیدلې دي ټیک ته دا خو اوس اف سی کوي میډیکل دا انجینیرینګ دا یونیورسيټي چې مې داخل کړی دا ام فیل کوي پی ایچ ډی کوي د اخلاق په کوم مقدار په کوم معیار باندې روان دي دینی دنیاوی فکر خو کوي دینی فکر هم ور سره کوا کنه دا ما ول زویل موج کوي کنه کوي روزه لري کنه لري قران پاک تلاوت کوي کنه کوي نو دغه عزتمنو فکر پکار دا اولاد باندې د سړای زړه خوري ته صحیح مانو چې اول تا په زوی حق نسته دا زوی پتا باندې حق ته ول چې دا چې پیدا سه اوس پته د تربیت کوي دا پتا باندې د حق ته صحیح مانو چې د خپل اولاد تعلیم او تربیت وکا به کته حق نه ادا کاو آی بیا د کمزوري دا خو چې ته اولادو کا پته نه کوي اشاته غړغړې کوي چې اولاد ما وایي اولاد ما بي عزت کوي اولاد ما شکنجي نو دا عزت منه دي تا ولا کمزوري ده اول دی اولاد ته تعلیم او تربیت ته ایغابا ده د پلار والا حق ده خپل حق په ور پیژنوي به چې دا نه ادا کوي د بیا د کمی کمزوري ده الله پاک ته په دوه خبرو عمل کولو توفیق